یو مسله د حج بدل دا یو د پکې مینس کې مسله بیانو حج بدل څه ته وایي حج بدل دی ته وایي حج فرض دی تا باندې فرض شوی دی ستا د سستۍ د وجې نه یا ستا د عارضي بیمارۍ د وجې نه یا مختلف وجوهاتو په بنا باندې تا نه حج پاتې شو بیا وروسته سم شوې تندرست شوې نو ته به حج کې خو بیا بیمار شوې موقع میلاو نه شوله ته داسې بیمارۍ کې مبتلا شوې چې دا بیماري تر مرګه پورې انسان سره رسی او انسان نه پرېږدي د مرګ په رنځ باندې مبتلا شوې هلته باندې حج فرض دی یا ډېر زیات بوډا شوې اوس حج له نشې تللی ځکه حج ګران کار دی نو اوس به څه کې د حج به وصیت کې ځکه فرض نه معاف کېږي فرض د قرضو په شان دی او فرض مسٹ اینڈ فسٹ دا ضروری دی او پہله به دا کار کې دا پرې غوښتل نشته نو د دې وجې نه وصیت به وکړې بچیا ما حج نه دی کړی پیسې راله الله را کړې وې ما باندې نعمت را کړی و خو زه ډېر ناشکره بندی ما د الله لپاره حج ونه کړو ای زما بچیا ما ډېرې پیسې ګټلې دي تا لپاره کور مې دله کړی دکان مې دله کړی بچیا د مرګ نه بعد ما هیر نه کړي ما باندې فرض حج پاتې دی د خدای دپاره په ما باندې فرض حج وکړه که زوی دې سرکوزی وي او تا ته پته لګېږي چې دا یې نه کوي نو چې بوډا شوې په خپلې پیسې راواله او یو بل سړي له ورکړه وروره زما د دې زوی پته نه لګي لالچي انسان دی داسې نه چې ما هیر کړي دا پیسې واله او د دې حج وکړه زما د پاره وکا حج بدل دی ته وایي ستا په بدله کې هغه تا د پاره حج وکړو خو داسې نه صحیح سړی وګوره چې حج لځي چېرته خپل نیت پکې ونه کړي تا چېرته هغه چپه نه کړي ځکه بیا هم د حج په سر پاتې شو نو داسې کس وګوره چې د حج بدل په احکاماتو پوهېږي بهتره دا دی چې داسې سړی وګوري چې هغه مخکې حج کړی وي ځکه چې خپل یې نه دی کړی نو بیا ستا د حج ته چې کوم دی زړه داسې نینې شینې کېږي چېرته بل درته نه کړي نو چې حج یې کړی بهتره د هغه ولېږه خو که حج یې نه کړی هغه قسم لګېلی شي گنجایش پکې شته بیا پکار دا دی چې حج افراد وکړي حج قران یا حج تمتع نشته خو ځکه حج تمتع یې وکړو نو بیا هم څه خبره نشته دی نو صرف حج به ستا دپاره وکړي نو ته به وصیت کې حج والا کس بوځه عاقل بالغ بوځه کمقل شوپړ لیونی چېرته ونه لېږي چېرته هلته دله نور ګندونه ګوري نو داسې برابر سړی وګوره او چې کم ملک یې دغه ملک نه بیلیږي بعضې کسان داسې چل کوي دلته نه سعودي عرب ته ټلیفون وکړي هلته یې زوی ته دی وایي بچه دلته خو یو څو ځل تاو راتاو شه ما دپاره هغه حج رانه پاتې شوی دی چې کم ملک یې هغه ملک نه به کس لیږي ها که بالفرض مالداره وي غریب شوې وس دې نه کېږي نو زه به خیر دی که سعودي عرب کې دې څوک وي هغه ته ووایه زما دپاره حج وکړه خو چې دا فرض عمل دی د سر نه کوز شي او الله ته په داسې عمل کې لاړ نه شي چې یي مسلمان او الله در باندې لیبل د کفر لګولی ومن کفره وایي دا چا چې حج نه کو دا داسې دی لکه کافر ته څومره بده خبره بې پیغمبر ته وایي ته ورته ووایه زما پیغمبره ته ورته ووایه چې د کم انسان د حج وس کېږي فلم یحج او هغه حج اونکو فلیمت ان شاء یهودیا او ان شاء نصرانیا وی کم سره چې حج نه کوي وی بیا د خپله خوښه ده که یهودي مري او که نصراني عیسایي مري نو د دې قرآن او د دې دغه د وجې نه حدیث د وجې نه بعضې عالمانو لیکلي دي چې دا د الله اشارې دي دله درکوي یعنې سرکوزیه فرض نه کې خو کېدای شي خاتمه دې په خیر باندې نشي او کافر د دنیا نه لاړ شي نو بعضې عالمانو لیکلي چې کوم انسان حج نه کوي کېدای شي دته د مرګ په وخت کې کلمه نصیب نشي نو انشاءالله د حج لپاره به تیاری نه کوو که نه انشاءالله دا د مینې محبت یو عمل دی الله سره مینه وکړو څومره ښایسته عمل دی الله د مینې اظهار کوي مینې کې الله چیرو ته نه ګوري تور کسان ځي سپین کسان ځي لنډیان بونډیان چونډیان او لمبوان هر قسمه کسان التزي ښځې ځي نر ځي بعضې کسان دومره خوش نصیبه وي چې واړه واړه بچي هم هغوی سره لاړ شي او حج وکړي تاسې الله مینه داسې خلک کوي واده له چې چا درته جواب هم نه کړی نو ځان سره درې ملګري د بازار نه هم بوځئ ځکه ډېر مزېدار دغه دی فلاني هوټل کې او فلاني حال کې پروګرام دی راځه چې نن د باندې بهترین مال ووام پردي مالونه په خلکو وی او حج د پاره د مینې د محبت اظهار دی په بچو دې چېرته پیرزو ونه کړله بچی دې چېرته حج له ونه لېږلو نو الله د مینې لپاره داسې کول پکار دي عزتمندو دا اوس خو ډېره اسانه شوه جاس کې کښېنه هلته دې کوز کي
دا به عزتمندو دومره سختې تېرولې حاجي به چې کله د حج نه واپس رالی 4-5 میاشتو پورې به چا پېژاندم نه دا مخ به دومره تور شوی و ګاډي نه و په خرو په کچرو به خلک تلو په کشتو کې به تلو اوس خو حجونه ساجونه دي په جاز کې اے سی او دا شان عزتمندو هلته چې کوشي د جدیده چې بوځي په هغه ګاډي کې اے شریف ته دننه ننوځي په هغې کې هم اے سی چې مسجد نبوي ته دننه ننوځي نو داسې عزتمندو دغه دي ستنې لګېدلي هغه ستنو د سورونه د اے سی خوږې خوږې او یخ یخې هواګانې راوځي سوچ کوه د کاڼو نه درته چې کوم دی اے سی راوځي او بیا هم خلک نه کوي هر ځای کې اے سی اے سی اوبه د زمزم درته یخې میلاوي خلکو به د کوهي نه اوبه راویستلې تا ته هلته بمبه کولاو کا ښه مزېدار یخې اوبه درته د زمزم میلاویږي کولرې پرتې دي ګیلاسونه دومره پراته دي چې هر یو انسان دپاره ځان ځان له ګیلاس نور څه وکړي درته خو بدقسمتي سره به څه وکړو نعمتونه سهولتونه شته خو های زمونږ بدقسمتي های زمونږ بېوفایي های زمونږ عزتمندو د الله سره نشته مینه حج سره نشته مینه د دې د وجې نه پاتې یو نو مینه محبت به کوو که نه انشاءالله الله سره ای دا وګوره دا د زمزم اوبه الله د چا په مینه کې شروع کړي دي مینه به هغه خلکو کوله ته اوس د زمزم اوبه څکې تا چېرته سوچ کړی دی چې دا د زمزم اوبه راوتي څنګه دي موږ زمزم ته ډېر خوشحالېږو زمزم مې ډېر راوړل پغلا مې م راوړو پټ مې م راوړو صندق کې مې م راوړو ډېر دې ښه وکړو دا ډېر ښه نعمت دی لویه تحفه ده خو عزتمندو چېرته دې سوچ کړی دی چې دا اوبه ګورې اوبه نه دي دا د مینې او د محبت یو لوی داستان لري دا د مینې او د محبت یو لویه کهاني لري دا د مینې او د محبت یو لویه قصه لري دا اوباسې نه دي راوتي ګینې دغه لق او دغ صحرا کې وګوره د اوبو نوم نشته دا خوږې اوبه الله څنګه راویستې دا یې د یو خوږې ښځې دپاره او د یو خوږ ماشوم د مینې او د محبت د وجې نه راویستې چې هغه هاجره بیبي د ابراهیم بیبي علیهم السلام بیبي خیرت وکړو بهادري وکړله خاوند ورته یې زما بیبي په دې لق او دغ صحرا کې په دې کالجن ځمکه کې د ځان له پرېږدمه څنګه ګیله خو به دې نه کېږي وایي دا راته صرف ووایه چې ته مې د خپلې وجې نه پرېږدې که د الله د وجې نه مې پرېږدې تا ته الله ویلي دي که نه ما نه تنګ شوی ما نه صحیح هغه ورته نه نه بیبي د الله د وجې نه الله راته ویلي دي دا جدا کا او دا لرې کا زه یو بل نظام شروع کول غواړم او دا بیبي په ما باندې ډېره ګرانه ده او دا ستا بیبي ده او دې کې طاقت شته دې ته وایي ما سره لږ د مینې اظهار وکړه الله وایي چې قرباني به ورکې هغه د بندګۍ چې کله ابراهیم علیه السلام ورته د الله نوم په خوله هم نه دی اغوستی داسې اشاره ورته کړې ده ویلې بیبي زما کار نه دی خبرې دا بله د الله کار دی د هغې د وجې نه دې پرېږدم هی هی بیا د هغه بیبي د خولې نه کوم الفاظ وتي دي مینه دې ته وایي چې کله د الله اشاره واورېده نو څه ویلې اذن لا یضیعن الله چې د کوم الله دپاره ما کور پرېغوستو ما خپل کلی پرېغوستو ما خپل خاوند پرېغوستو هغه الله باندې چې ما دومره غیرت وکړلو هغه الله به اوس ما نه ضایع کوي پروا نشته زه اوس ابراهیم خپل لار باندې ځه خپل کار کوه ما ته اوس ضرورت نشته دی ما به الله نه ضایع کوي بیا عزتمندو ډېره سخته پې راغلې ده په دې یو صرف په ایسارېدو باندې پې الله هر څه نه دي هر څه وله نه دي ورکړي لږ شان کجوري ورته پرېغوستې هغه لږ شان سامان یې پرېغوستو یو څو ورځې پس هغه هم ختم شو ځکه د هفتې خبره نه ده د میاشت خبره نه ده د کلونو خبره ده عزتمندو اسماعیل پکې وړوکی بچی دی دومره وړوکی بچی او په خپل غېږ کې نیولی دی د ښځې څومره ګیله کېږي عزتمندو چې ته ورته یو هفته په دې باغ ډاک کې تېره کړه او بیا راننوځه وړوکی بچی م ورته په غېږ کې کېږدي څومره ګیله کېږي د انسان خو دې د خدای بندګۍ ګیله نه ده کړې سامان ختم شو بعضو تاریخونو لیکلي دي چې هلته به څاروي ګونګټ وغیره چې څه به میلاو شو هغه به یې راونیولو کله به یې هغه وخوړو ځکه څه ورسره ونه دا څیزونه یې وکړله یو ځل ډېره بچی په ژړا شو ډېر زیات د دې بدن کې چې خوراک نه وي پی ختم شو چې پی ختم شو نو رب کائنات ته عجیبه انداز دی
الله ولهم داسې ډایرکټ هم راکوزولی شو، خو الله موږ ته د هغه جینۍ قصه کوي چې ګوره دې باندې څومره سخته تېره شوې، ته ځان ته نر وې، راسه د جینکو دستانونه وګوره او بیا خپل مخ په شیشه کې وګوره چې ځان درته پته ولګېږي. دغه جینۍ پېغله جینۍ ده که نه، پهله یا دویم ماشوم یې دی، پهله یا دویم ماشوم یې دی، یو اسحاق شوی دی ورپسې اسماعیل شوی دی، دویم ماشوم یې دی. عزتمندو هلته کېناستله، چې کېناستله څه شی شته نه دی. نو دا یو غر داسې لږ اوچت دی صفا، تاسو صفا کتلی دی، بل داسې راښکته چې شي نو بیا داسې مخکې چې لاړ شي هغه ځای کې مروه ده. نو دا عزتمندو داسې په دې صفا باندې دا ماشوم ایښی و بره په غر باندې، نو داسې لاندې راکوزه شوه، هغه بل ځای ته تله که هلته چېرته څه شی میلاو شي چې دې زوی دی راوړم چې ګزاره وشي، نو چې لاندې به لاړه نو هغه زوی به ترې بره پناه شو، نو داسې منډه به یې وواله، چې منډه به یې وواله هغه صفا ته به ښوده. زمونږ غټ غټ ځوانان نن په صفا مروه کې لاندې یخ ټیلونه لګېدلي دي، یخې اوبه پکې قسم دی دوی نشي ګرځېدی، او هغه د ابراهیم کډه او هغه د الله په عشق کې لیونۍ او د الله په عشق کې ګرفتاره ښځه او عزتمندو هغه په منډه منډو باندې بل طرف ته لاړه، بیا راله بیا لاړه چېرته زوی رانه څه شرمخان ونه خوري، شیر رانه ونه خوري، څه زوی مې ضایع نه شي، زه خوراک دې نه وي خو چې زوی مې ضایع نه شي. هی هی د دې دا منډې الله ته دومره خوښې شوي دي چې نن یې په حاجي باندې واجب کړي دي چې ای حاجیانو که چا حج وکړو او هغه منډې ونه واله کومه چې زما هاجري بیبي د خپل بچي دپاره او زما په مینه کې خپل کور پرې غوستی والیو، قسم دی د هغه حاجي حجم زه په اعلی حج باندې نه قبلوما. هغې د ضرورت دپاره منډې والې، تا باندې الله هسې منډې وایي، وایي دا منډې به ته وې. سوچ کوه څومره مینه محبت څومره مقام له ورکو. اوس چې هاجري بیبي ته پته ولګېږي چې زما هغه منډې الله ته دومره خوښې شوي دي چې په پیغمبرانو باندې منډې والي دي، په اولیاو باندې م والي دي، په نیکانو باندې م والي دي او په بزرګانو باندې م الله منډې والي دي. د هغې زړه ته به څومره سکون میلاویږي چې الله زما د هغه منډو څومره لویه درجه راکړه. واپس چې کله راله هاجره وګوري ډېره پریشانه شوه، رنګ یې بدل شو، یو شرمخ یا یو ازمری اسماعیل علیه السلام سره نږدې ناست دی. بعضې تاریخونو دا خبره لیکلې ده د واز واقعاتو کې، اسنجان صاحب رحمت الله علیه به هم بیانوله، وایي شرمخو سره ناست یا شیرو سره ناست و، دا ډېره زیاته ویرېده او ډېره ګیلې وشویل، یا الله ما خاوند پرېغوستو، ما کور پرېغوستو، ما د در بدر ټکرې او منډې ووالې تا ولیدلې ای الله، نو دلته خو زما دپاره صرف دا یو وړوکی بچی دی، دې سره زما لږ ګذر بسر کېږي، لږ مې ورسره وخت تېرېږي. یا الله که دا بچی م رانه دې شرمخ یا دې ازمري وخوړو، یا الله زه خو به ډېره بېیاره مددګار شمه. دا د دې اخري انتها وه، بس د عشق و محبت الله به امتحان ډېر نالي چې رانږدې شوه نو څه ګوري نو څه ګوري چې هغه شیر چې کوم دی اسماعیل علیه السلام ټول بدن سټلی او صفا کړی، اوبه نه وې ډېرې، سټلی او صفا کړی او لوبې ورسره کولې. ماشوم شیر څه پېژني، کله به یې غوږ رانیولو، کله به یې لکۍ رانیوله. هی ته د خپل زوی دپاره په خدادات ماله کې کیلونې الې او ته د کراچۍ لاهور نه کیلونې راغواړې. رب کائنات په لق و دق صحرا کې چې ځنګل هم نشته، د ځنګلونو نه الله رب العزت د خپل اسماعیل د لوبو دپاره شیر او زمری راولېږلو. ته د شیر تصویران کور ته وړې او هغه ول اصلي شیر د لوبو دپاره راوستو. بس بیا چې کله هاجره ولیدله نو بس هغه شیر صاحب ته شو او د خپل بچې سینې سره ولګولو او دومره خوشحاله شو د الله نه چې یا الله تاسو ما د بچي دپاره شیر راولېږلو. نو بې اختیاره په ځمکه راپرېوتې ده، په سجده کې سجده شکر چې څه ته وایي، هلته سجده شکر کړی دی چې راپرېوتله نو خو ټول کارجنه ځمکه ده، دا تندې په کاڼو باندې د پاسه لګېدلی دی او د تندي نه وینې ترې دي چې لږ سات بس په سر باندې پوه شوه چې سر خو مې وینې شو، بیا راپاسېدله. هغه کوم چې کاڼي پراته وو هغه د وینو نه لت پت هغې راواغسته. ډېر زمانه پس ابراهیم علیه السلام رالی، ابراهیم علیه السلام ورته وایي زما بیبي څنګه چل دی، د الله په مینه محبت کې خو څه کمی نه دی راغلی، څه ګیلې میلې خو دې نشته. ویل نه ما باندې الله ډېر خیال ساتلی و، ما باندې داسې حالات راغلي خو الله را سره داسې وکړلو. او هغه کاڼي وله د جب نه راویستل، ویل دا کاڼي وګوره، ویل دا څه چل شوی دی، وایي دا زما د الله سره په مینې کې په وینه باندې رنګ بنګ شوي دي، دا ما الله سره مینه کوله، د الله په مینې په سجده کې پرېوتمه،
د ځان نه خبره نیما د تندي نه مې وینې تلې وې دا کاڼي ابراهیم علیه السلام کاڼي راواغسته ویل دا ډېر مبارک کاڼي دي دا د الله په مینه او محبت کې سره شوي دي ای هاجرې هاټ لرا دا کاڼي بم د خلکو د پاره لوی عبرت جوړیږي ابراهیم علیه السلام چې بیت الله جوړو نو د یو قول مطابق دا د حجر اسود کانو کې دغه کانیم شامل دي چې د کمی بیبي د مینې او د محبت په وینه باندې سره شوي دي نن اولیاء او پیغمبران او صحابه او نیکان خلک په هغې باندې خپلې شونډې ږدي او په هغې باندې خپل لاسونه ږدي د مینې او د محبت بدله الله داسې ورکوي نو انشاءالله حج او عمرې او د دې څیزونو لپاره انشاءالله ارادې وعدې هم شته که نه انشاءالله الله رب عزت موږ او تاسو ته خپله مینه محبت را نصیب کړي